زه خپل ماشوم اربټ ته ولې راولم. اربټ کې د نورو نه مختلف څه دي؟ قابلیت چې دی ډېرې نمبرې دي. تاسو قابلیت ته په کوم نظر ګورئ او قابلیت څه شی دی؟ اربټ کالج کې د ماشوم مستقبل څنګه دی؟ کالجز یا خلکو په موږ باندې دا پروپاګاندا په موږ پسې کړې وه چې یاره دې سره میل ټیچران دي او فیمیل سره نشته دی. په دې پروګرام کې زموږ سره تعاون کړی دی پیس ټیلیکام کارټلانګ، پیس ترین آپټیکل فایبر انټرنیټ سروس. بسم الله الرحمن الرحیم. ظهورخان ما تاسو ګورئ تحقیق نیوز. راغلی ما اربټ کالج کارټلانګ ته. پرنسپل فهیم صاحب زموږ سره ولاړ دی او نن چې دوی سره موږ په کوم انداز گفتگو کوو هغه دا ده چې د اربټ کالج ته زه خپل ماشوم ولې راولم او څه راولم. دلته کې کالجونه نور هم دي. اربټ کالج کې داسې څه مختلف دي یا د دې سټډي شولا یا د دې ماحول چې دی هغه د نورو په نسبت باندې په دې کې داسې څه دي. د دې نه علاوه دلته کې ماشوم ته د اخلاقیاتو یا د هغه د کردار سازۍ په حواله باندې دوی کم درس ورکوي. دوی د ماشوم سره څومره محنت کوي. په دې ټولو خبرو باندې به سره موږ خبرې ترې کوو. فهیم صاحب پروګرام کې هرکلی مننه، خوش آمدید. ظهور بھائی ډېره مهرباني چې تاسو راغللی اربټ کالج ته. شکریه. څنګه چې ما خپل انټرو کې وي چې زه خپل ماشوم اربټ ته ولې راولم. اربټ کې د نورو نه مختلف څه دي؟ ستاسو دا کوېشن چې کوم دی ډېر ښکلی دی. د دې نه مخکې هم چې کوم دی ډېرو خلکو دا کوېشن په موږ کړی دی چې یاره اربټ کالج تاسو وایئ نو دې کې داسې مختلف څه دي چې په کارټلنګ کې موږ ماشومان دلته راولو. نو زه هر چاته دا خبره کوم چې زموږ یو خو نوم چې اربټ کالج دا برانډ دی او برانډ داسې وي چې په دې کې ته د ځان نه څه نشي کولی. ته به د بل د انډر د لاندې وي چې کوم مین کیمپس وي هغه به چې کوم دی نو ته هلته کې راځي او هغه به ستا چې کوم دی انویسټیګیشن کوي چې ته په کومه طریقه باندې دا برانډ چلې. بل چې کوم زموږ دلته کې کوم مین ډیفرنس دی د ماشومانو د هغه لومبې خو د اخلاقیاتو دی چې موږ د ماشومانو چې کوم اخلاقیات نن سبا تاسو ته ډېره زیاته پته ده. بالکل زیات کړه پیرنټس د دې راځي چې یاره جي زموږ د ماشوم دی او دې چې کوم دی نو یا موبایل یوز ډېر زیات کوي یا دې چې کوم دی سټډي نه کوي یا چې کوم دی نو دې کور ته په ټایم نه راځي. نو زموږ دا خپل دغه یو خو دا دی چې موږ کله دا کالج شروع شوی دی په موبایل خو زموږ مکمل بین دی. موبایل موږ چې کوم دی نو دلته نه دغه کوو الاو کوو. کالج کې موبایل کالج کې د سره چې کوم دی موبایل موږ نه الاو کوو. د دې نه علاوه موږ چې کوم پیرنټس دي دای سره رابطه کیو چې کوم پیرنټس وایي چې زموږ ماشوم یا گیم کوي یا چې کوم دی نو د سټډي نه کوي او د موبایل یوز کوي یا باقاعده هغه ماشوم چې کوم دی نو موږ کې نو هغه سره موږ دا کوو چې تر موبایل یوز کوي دا سره روان فیوچر کې ستا د دې بس اثرات دي. زیات کړه ماشومان تاسو وګورئ د موبایل ډېر زیات خراب کړ، خاص کر د گیمونو ډېر زیات بې انتها د ماشومان نن سبا په مخه راغستې دي. نو یو خو دغه دی چې موږ د اخلاقیاتو باندې غټ خپل کار مو شروع کړی چې بیا د هغې نه پس چې کوم دی ماشومانو سټډي ده د هغې موږ یو طریقې کار جوړ کړی دی. یو خو دا دی چې کوم لکه څنګه را روان مخکې داسې څنګه سیسټم را روان دي دلته په کالجونو کې چې یاره ماشومان دي هغې کالج ته سهار رالله او به چوټۍ پوري وو دلته کې او په کلاس کې ناست وو د هغې نه پس چې کوم دي لړل نه داسې سیسټم نه دی. موږ باقاعده دي له ما چې کوم دی وټساپ ګروپونه جوړ کړي دي په هغې کې د هر ماشوم چې کوم دی موږ ته ډیټیل راځي چې یاره دا ماشوم څه کوي د نن کور کې څه وکړله د سټډي کړی نه ده کړی. بیا د هغې نه پس چې کوم زموږ هومورک دي هغه موږ هره ورځ پای کې شیر کوو. بیا د هغې رزلټ موږ هره ورځ پای ګروپ کې شیر کوو. پیرنټس ته باقاعده هره ورځ د هغې پته لګي زما د ماشوم نن په سکول کې څه کړي څه نه دي کړي کوم ماشوم رانغی. زه لږ ستاسو خبره کټ کوم، معذرت کوم. د پیرنټس په حواله اکثر شکایتونه راځي او تاسو زیاتره شکایتونه کوئ چې یاره پیرنټس زموږ سره په دې کې هغه رنګې مرسته نه کوي. په دې حواله هم څه خبره شي؟ بالکل جي همدغه شانتې ده. دا یې وجه دا ده چې کله هم ما پیرنټس ته زیات کال کړی دی چې یاره ستا ماشوم نن ولې نه یې راغلی یا ستا د ماشوم چې کوم دی بار ټسټ فیل کوي یا چې کوم دی نو داسې مسله په کالج کې کړې ده. نو پیرنټس اکثر د دې نه خبر نه وي چې یاره زما د ماشوم چې کوم دی نو ټسټ ولې فیل کوي څه مسله ده یا چې کوم دی زما د ماشوم چې کوم دی نو لکه څو پیرې ما دغه شانتې لیدلي دي چې ما ورته کال کړی چې یاره ستا ماشوم نن نه دی راغلی. نو هغه د دې نه خبر نه وي زما ماشوم کالج ته تللی دی او که نه یې تللی. نو یو خو زموږ چې کوم دی چې خپله کوشش کوو خو د پیرنټس د طرف نه هم چې کوم دی ډېر غټ مسایل دي موږ ته چې یاره پیرنټس کم از کم د خپل ماشوم تپوس کوي نو زموږ هم په دې بیا خوشحالېږو ماشوم پسې سیوا بیا دغه کوو. زه پیرنټس هم تپوس کوي او د ماشوم ته پته لګي نو چې کله ماشوم ما ته د کور پته نه لګي چې ماشوم څه کوي او څه نه کوي نو ما ته بیا څنګه دغه پته لګي. تاسو خبره کوله د ماشوم شروع کې چې تاسو اربټ منفرد ولید په هغې باندې تاسو خبره کوله؟ جی بالکل. ګوره اسان مثال زه تاسو له درکړم زمونږ اوس چې کوم دی نو سیکنډ ایئر بیچ چې کوم دی نو دا پارک شو لمبې بیچ دا زمونږ او لا رزلټ هم نه راغلی سیکنډ ایئر تاسو ته پته ده. پرون نه بله چې کوم دی ما ته یو ماشوم یو پیرنټ چې کوم دی نو ما ته سکرین شاټ راولېږه ما ته وایي سر دې ته وګوره چې ما وکته
زموږ د فیمیل سیکشن یو ماشومه د جبیریه نوم دی هغې چې کوم دی پېښور یونیورسټۍ کې په اے آی ډپارټمنټ کې 95% اغستی دی 95% په ټاپ لومبي لیست کې په لومبي نمبر باندې چې کوم دی نو هغه وه نو دا زموږ چې کوم دی څه دی هغه مونږ چې کوم واده کړی و د کاټلنګ د خلکو سره چې یاره مونږ به دلته کې دې ته شو کوو چې او د اربیټ کالج نه کم ماشومان وځي هغه به دې زونو ته رسي نو زه په هغې باندې ډېر زیات بې انتها خوشحاله شوم چې یاره کم از کم زمونږ لا ریزلټ هم نه دی راغلی او ماشوم یې هلته ټیسټ ورکړی دی او هغې 95% اغستی دی حالانکه دا ټوله کې پی کې ده ټوله کې پی کې نه پېښور یونیورسټۍ ته خلک راځي او هغې هلته ټیسټونه ورکوي خو چې شکر دی چې په هغې لیست کې ما وکتل او دا کتلی هم شي کوم دغه یو زموږ چې کوم د فیسبوک پیج دی هغې باندې مې هم زه ورکړم بل یونیورسټۍ کې چې کوم دی ټیسټ ورکړی وه په هغې کې مغه پټه په لیست باندې ده اوس چې کوم دی په جي اې کې ټیسټ شوی دی نور دغه شي تک شان نور ماشومان هم زموږ دنیا چې کوم دی نو هلته کې لګیا دي خو چونکې لا ټیسټونه نه دي شوي نو انشاءالله چې کله هم ټیسټونه وشي ټولو نو دا به زه په خپل پیج باندې اپلوډ کوم فیسبوک پیج باندې ټولو خلکو ته به دا پته لګي چې واقعي د څه ډفرنس دلته کې و او که نه وه بل چې کوم دی ګوره یو غټ ډفرنس دا هم دی که نه بار بار زه خلکو ته د کاټلنګ دې خلکو ته وایم چې یاره دا دونه وخت شو هر کال چې کوم دی د کاټلنګ نه 3 نه واله 4000 پورې سټوډنټان چې کوم دی نو دا فارغېږي اے پي سي کې خو دا ماته چا اوسه پورې ونه ښودل چې یاره د دې ځای نه یو ماشوم چې کوم دی نو هغه میډیکل کالج ته چېرته ووته یا چېرته جي اې کې ته یا نس ته یا چې کوم دی ښه یونیورسټو تړله چا هم دا ونه لیدله څوک هم چې ګوري ماشوم یې ځان سره ودرولي یا ګوري یاره پلانکي چې کوم دی ام بي بي ایس وکړه هغه خوار په خپلو پیسو باندې چې کوم دی بار ملته تلي یا او دلته کې مونږ ځان سره ودرو چې یاره د څه وکړه د ام بي بي ایس وکړه که نه نو دا خو نه شو بیا تعلیم فهیم صاحب اکثر مونږ ته چې کومه مسله مخې له راځي هغه دا ده چې ماشوم له څرنګه ماحول ورکوي چې دی بهر لاړ شي او دی لکه د توتي لګي د دې کې زړه کې یره نه پریشر نه پاتې نو په دې باندې اربیټ څه کوي پوره د آسان مثال دا دی که نه چې زموږ کوم فیسبوک پیج دی په هغې باندې زه مختلف ټایم کې چې کوم دی نو لیکچر یې اپلوډ کوم او لیکچر یې ټیچرانو نه د ماشومانو او هغه هم دا نه چې په پښتو کې هغې لیکچر یې کوي هغې په انګلیش کې د هغې لیکچرې دي د هغې زما مین مقصد دا دی چې دا زما د ماشومان دي که نه دې سبا چېرته کې لړ شي نو چې دې نن بورډ ته ولاړ دي او دې ته دا پته لګي زما د لیکچر په فیسبوک باندې د دنیا مخلوقات ګوري په سوشل میډیا باندې نو دې به کم از کم هلته دا نه یېرېږي چې یاره ودرېږه زه به یېرېږم او لکه خلک به څه وایي څه به نه وایي هغه سیسټم به نه په دلته چې زموږ کم ماشومان دي د دې لپاره مونږ دا انتظام کړی دی چې یاره ګروپونه دې له مونږ جوړ کړو ګروپونه له جوړ کړو هغې په کې بیا چې کوم دی یو بل سره ډسکشن کوي ټیچر ورته ناست دي ګوري چې ډسکشن په یو ټاپک ول ورکړي په دې به ته چې کوم دی په انګلیش کې یا په اردو کې چې کوم دی یو بل سره تاسو ډسکشن کوئ نو دې کې د ماشومانو سره بولډنس راشي یو خبره بله ده چې زه د دې ځای نه خو نه یم خبر کېدی شي تاسو کړي وي خو ما نه دي لیدلي او بهر سکولونه کالجونه هغه سټوډنټ له یو مطالعاتي سټډي ټور ورکوي یا هغه داسې یو فیکټرۍ ته بوځي ماشومان د خپلې مرضۍ کوېسچن وکړي ماشومانو ته څه نالج میلو شي او دلته کې ما لیدلي چې اکثر لاړ به شي نو په سوات کې د سیند په غاړه چېرته په یو پارک کې چې وریجې پخ کړې غوښه پخ کړې بس دا سټډي ټور دی نو زما د پنجاب هغه ټور او زما د کې پي کې یا زما د علاقې ټور دا ولې سیم کېږي نه ماشوم له هغه لږ مطالعاتي دوره ولې نه دی ورکول پکار تاسو په کال کې چې دورې کړي دي یاره جي ګزار ته ووایم که نه ما یو پېره ماشومانو له چې کوم دی کاریزم یونیورسټۍ ته چې کوم دی دوره ورکړې صرف په دې مقصد باندې مې وله ورکړې ده چې هلته تاسو ټیچر سره میله وکړم هلته تاسو ماحول وینئ هلته تاسو لایبررۍ وینئ هلته تاسو کلاسز وینئ چې یاره دلته کې څه سیسټم روان دی د هغې نه پس چې کوم دی اسلام آباد چې کوم زموږ ټورز مختلف شوي دي هغه ما هغه دي چې کوم ګورمنټ کوم ځایونه دي زموږ چې کوم د پاکستان هسټري ده د هغې په باره کې ما ټول ماشومانو له دغه ټورز ورکړي ما چېرته همدا نه کړي چې ماشوم د سیند غاړې ته بوځم هغه ته یم چې یاره دا اوبه بهیږي یا چې کوم دی ماحول ته وګوره دغه شان ماحول دی ځکه هېڅ پیدا شته دی نه چې ماشوم چې دا کالج ته راغلی دی د دې دپاره راغلی چې هغه څه نوي زده کړي هغه چې ته کله ته یونیورسټۍ ته یا چېرته کې یو داسې یو هسټوریکل ځای ته هغې ته بوځې نو هلته به هغه ته پته ولګي څه نوی که نه نو چې ته د سیند غاړې ته بوځې نو هغې خوا ته به څه پته ولګي بیا موږ اکثر سکول کې پروګرام وي نو داسې سلیبریټي تاسو راولئ چې هغه ټیک ته به په سوشل میډیا مشهور وي هغه به د هغه به یې خپل هغه وي خو د هغه نه د زده کړې څه نه په هغه کې د زده کړې څه نه هغه سلیبریټي نه موږ زده کړه نه شو کولی چېرې زه به د دې سلیبریټي ټیک ته هغه فیمس دی د هغه به ډېر نوم وي خو د هغې سلیبریټي نه موږ زده کړه نه شو کولی په کار دا ده چې کالج یا سکولونه داسې یو سلیبریټي را مخې ته کړي چې هغه ماشوم ته په سټیج ودرېږي او د ماشوم په زړه کې یا ذهن کې دا راشي یا د هغه والدین چې زما بچی یا زه داسې جوړ شم داسې سلیبریټي تاسو ولې نه راوړئ زمونږ د 2 ایرز وشو دا خو بیا ته وایم چې مطلب زمونږ چې کوم فیسبوک پیج دی په هغې باندې خلک وګوري ما په 2 کالو کې مختلف خلک چې کوم دی راغوښتي دي
ایون د دې پورې چې داسې خلک دي پکې هغې چې ټوله زندګي په امریکا او بل ځای کې تېر کړي دي اما راغوښتي دلته مې ماشومانو ته ودرولي هغې لیکچرې باقاعده ورکړي دي تاسو به زندګي څنګه تېروئ تاسو به سبق څنګه وایئ په کومه طریقه باندې به تاسو پرې ماحول کې اوسېږئ دا ټول چې کوم دی نو ما کړي دي اوس هم چې کوم دی زه اکثر سوچل وکړم داسې یو ښه پروفیسر چېرته کېږي چې هغه زه وایم چې واقعي د انسان چې کوم دی نو نالج ورسره دی هغه زه وغواړم دلته کې هغه باقاعده واړو ماشومانو ته کېنوم هغې چې کوم دی ته باقاعده لیکچرې ورکوي نو دې نه خو بغیر نه کېږي چې مطلب ماشوم راشي صرف دلته یې بیګ راوړه هغه صرف لګیا دی او کتاب دی او بورډ دی بس نه ته ماشوم ته لازمي چې کوم دی نو ته ور طریقه به ورته ښیه چې پرې معاشره کې به ته څنګه وخت تېروې یا به ته چې کوم دی نو تعلیم به څنګه حاصلې نو دې لپاره لازمي ته څیزونه دي او باقاعده چې کوم دی نو دا زموږ کالج کې کېږي زه اکثر په خپل پروګرامونو کې په پرنسپل صاحبانو او د پرایویټ کالج چې څومره ایم ډي دي په هغوی باندې راسپار کوم چې قابلیت چې دی ډېرې نمبرې دي تاسو قابلیت ته په کوم نظر ګورئ او قابلیت څه شی دی ډېره جي نمبرې خو تاسو به لیدلي وي پرې بورډونو باندې څونه لګېدلي دي چې په کوم طریقه باندې را نمبرې زه وینم نو زه پاکستان چې کومه ترقي کړې ده نو دا په بل ځای کې نشته دی ځکه په 1200 کې 1180 او 1190 بنده حیران شي خو چې کله بیا تاسو وګورئ اکه ماشومانه لکه څو پیرې دلته کې په بورډونو ما لیدلي 1150 1160 بیا چې کله زه میډیکل د ټیسټ یا د یونیورسټۍ د ټیسټ معلومات یې وکړم نو چا 80 نمبر یې اخیستي چا 50 اخیستي نو د دې نه د انسان پته ولګي چې یاره موږ ماشومانو له څه ورکړي دي زموږ دلته فوکس په نمبرو باندې نه دی زه بار بار دا ماشومانو ته دلته کې وایم چې که تاسو نمبر یې واخلئ د هغې څه پیدا نشته دی پیدا اله ده چې کله دا نمبر یې تاسو په کار راولئ تاسو ښه یونیورسټۍ ته لاړ شئ صحیح ده یا چې کم دی نو ښه میډیکل یا ښه کالجونو ته لاړ شئ نو الله دا پیدا کوي نو که تا هلته نمبر یې واخیستلی او سبا پې تا ته چې کم دی نو ایډمیشن که درې نه میلاویږي نو ته به یې دغه نمبر بیا څه کې نو نمبر یې فوکس نه دی زمونږ دلته کې کو پیرنټس دي او کونه ماشومان دي نو په دې مایند باندې را روان چې زه به نمبر ډېرې اخلم یا چې کوم دی نو زیات کر کالجونو کې اکثر په دې باندې ماشومان ځي چې دلته کې نقل دی نو راشه نقل راته میلاویږي زه به دې د وجې نه نمبر یې واخلم زموږ هغه سیسټم نشته دی مونږ په خپله زما څه کال اګزام شوی دی په ما باندې څوک ثابت کړي چېرې دې حال ته ورغلی دی یا چې کوم دی نو د ماشومانو له خوا ورغلی دی لکه زما په خپله د ماشومانو چې کوم دی اګزام په ډګري کالج کې وه او دا زما نه سوا ګواهان چې کوم دی هلته چې کوم پروفیسرز دي دا هغې ته پته ده چېرې ما څه کړي یا څه نه دي کړي دا خو تاسو نه چې مونږ پوښتنه وکړله دا د مونږ د میل د هلکانو په حواله باندې خبره وکړه ستاسو چې کوم فیمیل سیکشن دی کمپس چې دی د هغې په حواله باندې پوښتنه کوم چې هلته کې ټیچرانې چې دي هغه فیمیل دي پرنسپله او د هغوی تعلیمي معیار د هغوی تعلیمي انداز هغه څنګه دی ستاسو چې کوم کوېشن دی نو دا بار بار په موږ باندې شوی دی بلکې کالجز یا خلکو په موږ باندې دا پروپاګنډه په موږ پسې هم کړې وه چې یاره دې سره میل ټیچران دي او فیمیل ورسره نشته دی نو چې دلته به اکثر ماشومان رالي نو یاره مونږ ته خو په پلانکي ځای کې چې کوم دی وایي چې یاره سره میل دی ولته کې مه ځای که نه نو دې نه مې یو پته لګي چې زموږ کالج ماشاءالله څومره ښکلی چې کوم دی دغه روان دی زموږ سره فیمیل دي دلته کې صحیح ده بل دلته کې چې کوم دی نو زموږ سره باقاعده پرنسپل ناست سره تاسو ته به هغې چې کوم دی خبرې اترې به د هغې سره وکړې په خپله به ته پته ولګي زموږ شکر الحمدلله کې د حیا او د پردې یو باقاعده انتظام دی صحیح ده دلته کې چې کوم دی نو ماشومې ته دا ښودلی کېږي چې یاره ته به زندګي څنګه تېرې د خپل مور او پلار عزت د خپل عزت خیال به څنګه ساتې تعلیم ته په دې دا چې کوم ماحول دی په دې کې تعلیم حاصلول نن سبا دا ډېر زیات ګران دی هر چا سره د خپلې ماشومې غمي چې د کور نه روزي نو پیرنټ سره دا غمي چېرې زما د ماشومه کالج ته روانه ده آیا دا به چې کوم دی نو په خیر سره ورسي او که به نه رسي نن سبا معاشره داسې شوې ده نو شکر الحمدلله زمونږ دلته کې چې کوم دی نو د ټرانسپورټ یو بهترین نظام دی ماشوم چې دلته کې سار راشي څو پورې چې د هغه پسې والدین نه وي راغلي دا ماشومونه کالج نه نشي شارټ ورډز کې یس یا نو آربټ کالج کې د ماشوم مستقبل څنګه دی زه وایم زما د دې خبرې نه چې کوم دی نو غټه خبره به نه وي چې زه ماشومانو ته دا چایس ورکوم چې دلته راشئ صرف دوه هفتې کلاسونو کې کښېنئ په خپله ډیسایډ کې دا زه چاته دا نه یم چې ته راشه دلته کې ایډمیشن وکړه ما سره زه چاته دا نه یم د آربټ کالج سټوډنټ بهر کې په هر ځای کې په مقابله کې کښېني نو دی به د ډر د خوف د هچکچاکټ شکار وي انشاءالله نه به وي دا به چې کوم دی نو څومره به دا وي سره خبره کولی شي زه په خپله خبره کې چې زه دغه نه یم زه یم 90% زه په خپله خبره کې چې کوم دی نو د هغې لکه په خپل سټډي باندې دونه تاسو انشاءالله چې کوم دی نو داسې به زموږ ماشومانو ته څه مسله نه وي چې هغه به بلا هو بلا ججک
هغه به هر ځای ته چې ورشو نو به فیس کولی شي ماحول بالکل ان شاء الله دا رنګې چې کومې ماشومان یې ستاسو سره په فیمیل کیمپس کې کومې ماشومان دي د هغوی اخلاقي تربیت لپاره هغه ټیچرانې څه رول ادا کوي؟ بالکل جی یوازې هغه ټیچران نه ځینې ما مختلف ټایم کې چې کوم دی مختلف پروفیسر چې کوم دی نو دا یا چې کوم دی ښه سلیبریټي وي هغوی ما راغوښتي دي دپاره باقاعده لیکچر یې ورته ورکړي دي چې تاسو به څنګه د ماحول کې سبق تعلیم کوئ یا چې کوم دی زندګي به څنګه تېروئ یوازې خو دا نه ده چې مطلب هغوی ته بس صرف موږ وایو چېرې تاسو صرف راځئ او کتاب ګورئ او بورډ ته نښتئ نه هغوی له باقاعده چې کوم دی مونږ میډمان یې راغواړو نور چې کوم دی ښه ماحول ورته پرووایډ کوو. صحیح شو. ډېره مننه جی کتونکو تاسو د فهیم پرنسپل آربټ کالج بوایز کیمپس خبرې تاسو واورېدلې سرسري پکې زمونږ د فیمیل په حواله باندې خبرې وشولې. زمونږ د دې پروګرام مقصد دا دی چې د عوامو ته دا پته ولګي چې کوم ماشومان دلته کې راځي آربټ کالج ته راځي نو هغوی ته دا پته ولګي چې زما د دې ماشوم دا پرنسپل د مایند سره د سوچ سره د زما ماشوم ته آیا هغه زده کړه به ورکړي چې زه څه غوښتل غواړم. په دې حوالو باندې زمونږ د پروګرام مقصد دی چې تاسو د خپل پرنسپل د خپل سکول د دې ټول ماحول نه خبر شئ. زه ظهور خان اجازت غواړم. د لوی الله په امان.